حدثنا هناد قال حدثنا وليد وكيع عبد وابو معاويه عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها وعنهم قالت جاءت فاطمه بنت ابي حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني امراه تحال فلا اظهر افادع الصلاه قال لا انما ذلك عيب وليست بالحيض فاذا اقبلت الحيض فدع الصلاه واذا اقبلت فاغسلي عنك دم وصلي قال ابو معاويه في حديثه وقال توزعي كل صلاه حتى يجيء لك الوقت وفي الباب عنه بسلمه رضي الله عنها قال ابو عيسى حديث عائشه حديث حسن صحيح وقوله قول خير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وبه يقول سفيان الثوري ومالك وابن مالك والشافعي وان المستحاله اذا جاوز الايام عليها اغتسل فتوضا في كل صلاه. بعدنا دازم سوكیدارو جسات کم طالبان حزین و عبید بسم الله الرحمن الرحیم مولانا جلال بخاری آسانو او دا لکرام دی دلته یو څو مباحث دي درې خو زاړه مباحث دي چې احوال د رواتو شرح د حدیث او مسائل مستنبط دي اولنا درې خو زاړه مسائل او دلته کې یو څو ضروري مباحث دي ګورې دا ورته ټول هر ځای په کار راځي هغه ورسره بیان یو معنا د خیر لغتن اصطلاحا معنا د استحاض او معنا د نفاس درې واړه یو ځای کا معنا د خیر استحاض او نفاس لغتن او شرعا او اسباب د دریو واړو د حیض سبب د استحاض سبب دی او د نفاس سبب دی معنا د خیر نفاس استحاض سوجو خیر استحاض نفاس دې معنا لغوي سره او شرعي سره او اسباب د دریو واړو سره دا یو مبحث دویم بیان د مودې د حیض او د طهر او د نفاس بیان د مودې د حیض او د نفاس او د طهر د حیض اقل موده څومره ده اکثر او د نفاس څومره ده اقل اکثر او د طهر دریم الوان الدم د دې وینې خپل رنګونه دي الوان الاعتبار شته کنه صرف د الوان الدم لیکا او څلورم اقسام د مستحاض دي او پنځم حکم د طهارت د مستحاض دي نو مباحث ډیر دي خو ما پرې پنځو کې درته یادولی کړل څه شو معنا د حیض استحاض نفاس لغتن شرعا او اسباب دویم بیان د مودې د حیض نفاس او طهر دریم الوان الدم څلورم اقسام د مستحاض دي او پنځم حکم د طهارت د مستحاض دي حکم د طهارت د چا د مستحاض دي دا پنځه مباحث نوي شو درې ځانه دي نو اته شو اوس بلا شمانه د حیض لغت شرعا صرف حیض مخکې کا حیض په لغت کې سیلاب مطابق حاض یحیض حیضا سیلاب عرب حاض والوادي اذا صال وادي مبادله وادي هنا بيجي ذكر ده محل مراد ان حال وبيجي صال الوادي صال الماء في الوادي صال الماء حاض والوادي حاض والوادي زمانا صال مبادا او شریعت کې څه دی خیر دمون وینالا ينفذه فدواب ساعة دمون ينفذه رحم امرأة بالغة وینالا ينفذه يرى ورزوی دی لرا رحم امرأة بالغة دبالغ خضر رحم امرأة بالغة من غير ظاهر ولا نواه اوس بلا کوئی قدم نو ککه وینا ني او سپید رطوبت رحم نه راځي مې ته هېد ابیا مزیدا ينفذه رحم امرأة او چې کوم وینا رحم نه راځي موضوع البول نراشي نو دا بیا بیماری ده دا بیا د مثانه کې ګرده کې زخم دی رحم جدا دی موضوع البول جدا دی
बिना रतूबत बनी यनफुज़ु ज़मीरा रहिम होने वाला काटे रहिम दर्द बालिग़तिन के बालिग़ तो कदा बात ना बालिग़ रहिम ना बिना में इस्तिहाद ना बालिग़ रहिम ना बिना सवई इस्तिहाद में बीमारी में इस्तिहाद बीमारी में من غير الداخل बीमारी बनी और कभी बीमारी हो गया इस्तिहाद इस्तिहाद तब वला विलादत कदा विलादत तवजन बिलरा निफास को होता मौजूद पेश में दामन के इख्तिलाफ में रतूबत जरानिम नौदिया का मज़ी او ينفذه برزمين الرحم وامرأته وذا رحمنا لا موضع القول نہیں مبياب المساني دخل تقردو دخل بي نحن ينفذه رحم امرأته بالغته بالغته تجاشو نابالغ أبا استحالي او خضع عملك حريك من غير دائم كبيماري واستحال ولا ولادة او كولادة الإحباس دا مولانا سيب دا حيث تعليق سبب سري الدم الذي خلقه الله في الرحم لترجيح الولد سبب أغبينا دا الدم الذي خلقه الله تعالى أغبينا جه الله پیدا کرده في الرحم ورحم کی لترجيح الولد जमात माशूक पर आहिम की नहीं खुदाबी न रोदी मानियास किया होता है और जिकल माशूक पर आहिम की जोड़शी खुदाबी न बिला माशूक पर आहिम दादा नाम बजरिया दा माशूक पैदा जगन को लकड़ी दादा नाम बजरिया और रख दे दादी माशूक दे वजूद नहीं दा नाम बजरिया दा माशूक दे वजूद दरवाना दा माशूक ने शुरुआत बदा नबी ने बात की نو سبب اغبینا دا خلقه الله تعالی في الرحم اللہ دا بنا فرحم نے پیدا کری دا لترزیق الولد پر حلق زلج الاسلامی چکلا معجوب مرحم کی دی دا بنا روزی اور چکلا معجوب شی حاملی بی احیاد اغبینا معجوب لالا نشنو ما سبب کرد سبب معجوب شی बहुत बड़ा शुमाना है इस्तिहाद लुगतन और शरअन में इस्तिहाद में लुगत के महफूज दहैज नहीं और वाक़ लुगत ने महफूज दहैज नहीं सिर्फ तो खबरी दी यौदा की सिंह दे की ज़ियादत राहे तो ज़ियादत ताकरू खुदा दे पर ज़ियादत तमाना तो बहस की लगे भी नहीं हो पे इस्तिहाद के लिए हैज अशबक गोर वज़ीरा इस्तिहाद जारी वीडियो रखना है नहयत बिना का में इस्तिहाद दिया नो या सियादत तहुरु खुदा दे पर ज़ियादत ता माना और या बाब इस्तिफआल करे द तलब द माहियत द बराबर माहियत बदल को नहयत जुदा हुक्म और द इस्तिहाद जुदा हुक्म ऐसे बमुन्ना के इस्तिहाद की कोशिश ऐसे कुरान तिलावत नहीं कोई इस्तिहाद के बगैर इस्तिहाद मुस्ताहदा को पार करा दास दल का इंसान द वजूद नबी ने बिना बेगी बस और 10 गवार वक्त हुक्म रहमान ने सबर का खैर हुक्म देता है नो या ज़ियादत का गुरु खुदा ने पर ज़ियादत तमाना इस्तिहाद की बिना ले रहा या फिर में सो मौलाना से और फिर ना ये इस्तिहाद के बाद इस्तिहाद का कलम दमानियत है खैर माहियत बदल शो माहियत बदल शो अहकामात बदल शो और माहियत और हुक्म हकीकत बदल शो अहकामात बदल शो और बशरियत के इस्तिहाद से तारीफ है तो साहिब द बहर लायक न दाना तारिको साहिब द बहर निकले दम यसीलो मिन आदिल इम्राअत लिदाहिल बिहा دم يسير من عازل فزال سال عين ألف زال لام من عازل امرأة أخذ عازلنا عازلنا تبقى كسر دم يسير من عازل امرأة أخذ عازلنا لداء بها
माने बद बीमार राई वल आलिस के इरक नरक दे आदिल इरक नरक दे फमहु في أدنى الرحم دون قعره إلى آخر خلد الرحم بلان دي سكدا فوسط كنا خلد الرحم بلان دي سكدا فوسط كنا دم يسيل من عاذل امرأة فذاتها يداخل بها أو عادل تشيري عرفر رابط فمه في أدنى الرحم ورحم فلان تبلغ خلدا دون قعره أصل كعدل ولا مجال مدخل افتحاد راجل غريب ولا بد ولي دي ما جامع بدلين تقول خلق بشكلها غريب جنهاد دي ما ظلنا غدروا في بين دي وكميزان دي سعودي أو غفتار باندي يا قومتي باندي ولي ركور بشكلها لفتك وبدأ بين رواني ركور بشكلها عزل العوازل حول قلب طائه وهو الأحبة منه في سودائه مطلب كده شاعر يعزل العوازل ملامت ياد ملامت قول تخذ عوازل عادلة الجمل حول قلب طائه زمادا زلنا كير جافيرا ملك ما ملامت كي إذا عشق دولده لو يغا ملامت ياد زمادا زلنا متخير زلنا كير جافيرا وهو الأحبة منه في سودائه أو أحبه من الطول كده دلتنا لا نؤغيق عوازله ملامت يالرسي نعازل وتفلي نسبة وي شاول الملازم يوم بلا خبركين أو محدد وارو يوم التحيل والاستحاب وجكما معتادة أغيق تحيل وي إذا عادت مطابق لديك ومياشكي أو جكما غير معتادة أغيق استحاب كان بدي شيء صاحب ده بحر واغب يشاول الملازم يوم شيري وجكما معتادة أغيق تحيل وي كمياشكي لديك أو جكما غير معتادة أغيث استحام وي سبب سجل الاستحام يا سبب ركضة من الشيطان دي شيطان كون دوالي تركتين مراد بدوستا کوئی كما الشيطان أثرات دي ديري بماري الشيطان أثرات ورغوري بيده سبب ركضة من الشيطان كون بيجنه كنا أصبحت الإنسان سوري نقدي كنت لخير لرا بروي نورك من الشيطان كنت فاهم कि अभी खबीर से क्या कर रहे बीमारी पैदा कर दिया या प्रेम सबब ऐसे दे रेर कौन कद इंशाअल्लाह तक नरक के दे हदीस के बराशी इस तारुद निश्ता और तरीब दाउन आरद लहा معرف سنة تدري ورجيك وتعارض خطر شو لكن قبل إكراري إنما هي ردة من الشيطان أو بدأ إكراري علم انقطع أو بدأ إكراري داء بها استعارض نشتا لك تتبع سبب كالذي إذا بدأ غاموكي تتبع سبب كالذي جماليوكي تتبع سبب كالذي كل مين في سنوسان دي يوشي دباري رسبابي كنا ودا چارک کرنے کے لیے دا چا شیطان نقصان کرے او دا چا دن بیماری دے رسول ہے زیاد دن رسول ہے دن سبا تاکہ نبی نازی نو دے اسباب شو مولانا سے خود بڑا شو مولانا سے وہ دیرا کہ تو میرا شیطان دا انتظار پہ ارادہ دا شیطان زمانہ نو یا کو اثر جسمانی شیطان پیدا کرے اثر جسمانی تے واجب حدیث ذات کی اثر جسمانی تے شیطان پیدا کرے او یا دا استعارت وسوسه دا شیطان اگر کوئی یا سچے دے لگا استعارت وسوسه دا شیطان نہ شیطان در وسوسه اچي
बड़ी बीमारी यानी खुलासा दा इधर इस्तिहास सबब दा वसवसे दा शैतान समझ हुए मसला हुआ है इस्तिहास सबब दा जाने दा वसवसे जाला दा खैर जो खैर नहीं तो सबब दा वसवसे दा शैतान ने मतलब दा मुसब्बब शो जिक्र दा मुसब्बब मुराद देना सबब शो जिक्र में मौलाना से योदा इरादा असर जिस्मानी शैतान करे او या रखतेना वसवसा मुराद दा खुदा इस्तिहास सबब दा वसवसे दे खल्क दरबे वसवसा वाजी इदा बखैर जो कदा बसी खुद बता तफसील दा है तो जिक्र दा मुसब्बब ये वसवसा दा मुराद देना सबब दे इस्तिहास خلاص जो हमारा खुद बड़ा जो निफास दा है नफसा या नफसो نفاس الطريق كل نمدي نفسا ينفس نفاسا اسوارا نفسا المرأة زمانا بكو اسوارا ذا نفاس نفاس كل نمدي دليل ولادت نفسك كمبينة نفسا المرأة زمانا اسوارا المرأة ذات نفاس ظهرت المرأة ذات نفاس او بشريت کے نفاس دوی دم يخرج عقيب الولادة دم يخرج عقيب الولادة اغبنا كده ولادة نفسر دم يخرج عقيب الولادة او سبب الولد خروج دا ولد دا رحمنا سبب خروج دا ولد دے دا رحمنا چې بچی دا رحمنا راوځي نو دا استحاض شروع کیږي نو مولانا صاحب د خیر استحاض او نفاس معنا لغوي میں ذکر کړه شرعي میں ذکر کړه او اسباب میں ذکر کړه خود برا شو اقل مدا بیان د خودی د خیر او د نفاس بیان د خودی د خیر او د نفاس او د دوه په توس کې ده لیکن हम غلط دي اقل مدد ہے شمرا اقل غلط ده امام مالک سے بلیغا احد لاقل ہے او یو منٹ مراد دي یو گھنٹہ مراد دي بنځه منٹ مراد دي یاد ولې شي د مالک سے کله کله تر باندې یادو او په تعلیم کې مو تکي مو نو ورو اقل مدد خیر د مالک سے پنځه مرشوا لا حد اقل او د شافعي او د احمد پر اقل مدد خیر يوم وليله يوم شوال او د ابو يوسف پر اقل مدد يومان او اکثر د يوم ثالث يومان او اکثر د يوم ثالث اگر کې درې پوره نشي او د طرفین پر ثلاثه ایام ولياليهن درې ورځې درې شپې بیا درته اقل مدد خیر د مالک پر څومره شو حد وللیشنا د شافعي او د احمد پر څومره شو یوم وليله د ابو یوسف پر دوه ورځې دوه شپې ورسره د یوم ثالث کدرې پوره نشي او د طرفین پر څومره درې ورځې درې شپې دا خبره خلاصه اکثر د خیر کې اختلاف زموږ د امام صاحب په اصطلاح سورۃ او شپېری د امام صاحب په اکثر مدد ہے سورې لږ سورۃ د شپې دا امام صاحب په دي او د شافعي صاحب په پنځه سورۃ دي دا قول د مالک دی ترمذی با د مالک دا قول نقل کړی دی دا یو قول د مالک دی ترمذی د مالک دا قول نقل کړی دی او د مالک په دې قول اول سورۃ دي مالک سو قول شو آیا وا کم یو پنځه سورۃ دي چې دا نقل کړی دی دویم قول یې دی اول سورۃ دي او د احمد په دې باندې درې قول دي یو قول هم عمره دي لا سورۃ دي دویم دا شافعی په شان دي پنځه سورۃ دي او درې اول سورۃ دي لیکن امام ترمذی پنځه نقل کړی دي سو پنځه شافعی سره ذکر کړی
और इब्न कुदामा हम्बली मुम सर ذکر کړل لا سره واړه دا ورکول د ترمذی په مضبوط دی ځکه ترمذی خدای په مسلک نه دی او ابن قدامه خدای د مسلک کتاب دی یو در بیا درته اکثر خدای د خیر د په لور الحمدلله او پرې د شافعي تو او امام ترمذی د مالک قول دغه لیکل بإذن الله او د مالک په قول سودي او د احمد سو قول لري درې مذاهب مشا او ترمذی چې سره قول لیکل دي شافعي سره بإذن الله او ابراهيم ابن مغني کې ابن قدامه هم سره لیکل دي لاسره ان شاء الله یاد موضوع پسې اکثر اقل د طهور سود ولې کله کې یو خبره وکړه اوس کله چې یو خدای بناله یو دوه ګرځي او بیا باندې شو دا مالک په دې ظاهر نیمه ورځ راځي نیمه ورځ ما ذکر راځو ما خام ورته وته بس باندې شو دا مالک په دې سو په دا ما ذکر مو پېښ او دا ایمو ثلاثه په دې دا استحاض دا مون بکې کوي نه پدا اوس کله باندې خیر راځي چاو دا مالک پنځه او دا خیر دی شافعي او دا احمد پنځه سره خیر دی او زمون پنځه استحاض مونږ مکه دي کله څومره مزدیار شو دوله سلطه ورسېلا زمون پنځه سره په کلام کې استحاض مونږ شروع کی او دا شافعي سے پنځه باندې خیر یاد لري دا خبره دا څه فرق شو ول براشو اقل د طهور لا براشو دا مالک پنځه باندې سالور قول دی یو دا کلا حد له اقل د طهور یو دا کلا حد له اقل د طهور اقل د طهور د حد نشتا یو قول دی دویم قول د مالک صاحب سره یو دا کلا حد له اقل د طهور دویم فکر والی دریم بلاس ضرورم فکر دا روجو دو کلمات روایه یو قولی سده دویم قولی سده دریم قولی سده بل قولی سده زمون قول شافعی سے پنید اقل فکر دا زمون قول شافعی سے پنید اقل سودی او دا یو قول دا احمد خدا احمد غیر قول چې ابن قدامه حنبلی په مغنی کې لیکل دي تیار ده هغه مختار بیا اقل الظهر نمالک مجلس سرور قول لا حد لاقل الظهر بلدا دي پینځه بلدا پر پینځه دا پینځه د څور دي پایو او شافعي او د په پینځه لا يقول احمد او ابن قدامه حنبلی په مغنی کې بیا د ذکر دی او راځي قول اکثر مدد الظهر بل اتفاق الى حد ریاکشن بل اتفاق الى حد لاكثره اکثر د اس حد نشته بل اتفاق دی خلاص خبره اس مولانا سے بدی موضوع کی اقل و اکثر دے کہ حدیث مرفوع کہتا ہے ترجمہ کا بیان در موضوع کے کہ حدیث مرفوع آثار صحابہ پر کشتا آثار صحابہ پر کشتا نجاد یو صحابی اثر غشت دے جاد بل صحابی آثار صحابہ و صحابیات نجاد یو اثر غشت دے جابل حدیث مرفوع پر موضوع کے بالکل نہیں دے اقل النفاس عمر دے نو پر اجماع دے لا حد لاقل النفاس یو ګټه مرادي شي یو شوالو مرادي شي ارث مرادي شي تر اتفاق ده اقل النفاس د اسحاق نشتا او اکثر سره امام سے مالک او احمد پنځ سګوي خورده د امام سے مالک او احمد پنځ سګوي خورده
او نبوي وي چې د شافعي په نظام سره فرض خدا نبوي دا قول کمزور ہے اگر کہ مطلب عالم ہے نبوي وي چې دا شافعي مسلک دی خدا شافعي سے پنځ باندې بهتر ودی دا قول غریب جدا او دا حسن بصري پنځ باندې ورته دی بیا ورته وکیلا اقل الاسباب اس حذف اکثر بني امام ثلاثه او امام سے مالک او احمد نے ثابت کړل او نبوي وی د شافعي په اړه ثابت دي خدا قول غریب دي شافعي پر قول دا چې بهتر ودی او د حسن بصري په اړه منظور سره ده دا په مبحث کې مددا خیر او د نفاس اقل او اکثر خود الوان الدم هدايه شپږ رنگونه دي څو شپږ یو عمرت دی سوروان سور رنگ بینا نازی یو سواد دی سوروان عمرت سوروان سواد سوروان سفرت زیاروان زیار رنگی قدرت خروان خر نہیں آئی کہ دور لگ بیکات ہوگی مختور پیدا مخروان یو قدرت شین رنگی یو توربتی دا خور پشاد رنگی دو شو لکا آئی خدا آئی دو شو باگر سر مردی سلونا مصر بمعاد کوئے سب حمرت سواد توروالی سفرت جڑوالی قدرت خلوالی توربتی دا خور پشاد لکسوروالی تمایلی او بل قدرت شینوانی دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ونیزم مقبائی طول الوان بمدد حیث کی خیر مملو الاعتبار نوار مملو الاعتبار نوار دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ونیزم طول الوان بمدد حیث کی زلی خیر اعتبار مملو الاعتبار ولی قضا سرزق بخاری کی رہے ومصنف دا عبدالرزاق کی رہے ومصنف دا ابن ابی شیبہ کی رہے نوٹ کا بخاری کے مصنف دا عبدالرزاق کے سر نوٹ کا زمان بخاری کی بخاری کے مصنف دا عبدالرزاق کے اور مصنف دا ابن ابی شیبہ کی رہے دعائبی کی دیتینا عائشی لبخضو اشبه بین راله نو عائشی لبید اشبه فمایو بکی بین راله گره که دا تو پورا جدا خیر دو کده استحاد بین مایو بکی بندر را نو عائشی لبید رو لگه جدا پورا خیر دو استحاد نو عائشی و تخیده و کلا جلا یعجلنا قدر تلوار نکئی لا یعجلنا قدر تلوار نکئی حتی یرین قصة البیضاء ترزون کے سپینا چونا نہیں لی دے قصہ چونے تر چونا خونی وہ چونے پچھا سپینا رہا لا یعجلنا قدر تلوار نکئی لا یعجلنا حتی یرین القصة البیضاء قصة البیضاء پتہ لگے دے چہلوان میں اعتبار نوشتا سپین رنگی ندابا دا حیث استحادی دابا حیث لی او چه هر یو رنگی دا حیث دی یاد دیشنا دا مقبلی لا یعجلنا حتی یرین قصتا بیضا دا سپین چونے پشان سپینوالی ترزونے دی او دا شافی سے پنیز باندے خمرت او سواد دا حیث دی باقی دا استحادی شافعی و احمد شافعی او احمد پنیز باندې زدی حمرت سورواله و تورواله لکه کوئی کنا حمرت او سواز
تورواله او تورواله د حیض باقی د استحال دی او د مالک پنځ حکمرت سواد سفرت او قدرت دا سرور د حیض دی باقی د استحال یو د بیا ورته وکیل زمون پنځ ټول الوان په مده د حیض کې د حیض دی لون اعتبار نه ورکړي تاریخ دې روایت محمد بخاری مسلم عبد الرزاق ومسند مسلم ابن ابي شيبه کې لا يعجل قدر التلوار نه کوي حتى يرى القصه البيضاء لکه د چولې په سپینواله دي تاسو او د شافعي او د احمد په دونه شونه د حیض دی باقي د استحال یو سواد د بنت چره عمره او د باقي استحال دی او د مالک په سرور د حیض دی سواد عمرت سفرت زیړواله قدرت سفرت او قدرت زیړواله او پرواله او دوه د استحال د قدرت او قوت دي یو دغه د ما یو خبره پاتې شو چې د نفاس باندې کې موږ سره یو حدیث موجود دی سره فرضو کې او سره وی ما هو نفاس ظهور کې او په هر کې موږ سره حدیث مرفوعه نشته او بلغه کې نفاس کې شته سره نور ته بداري کوټ نه کېږي د عائشه نه بداري کوټ کې د عائشه نه او په موجب اوسط کې د جابر نه بداري کوټ کې د عائشه نه په موجب اوسط کې د جابر نه چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم وقت للنساء بداري قطنی کے عائشہ نے اور موجب اوسط طبرانی کے جابر بن عبداللہ نے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت للنساء في نفاسهن 40 يوما ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وقت للنساء في نفاسهن 40 يوما او د نور د لپاره حدیث سنت کې دلیل نشته دا په فتوا الاحوالي کې دا حدیث ده د نور ائمه د لپاره چې کوم د 50 نو قائل دي چې حسن بصري دي او کوم د شپږو قائل دي چې شافعي صاحب دي دا غي د لپاره د سنت ورسره دلیل نشته اوس مولانا صاحب ورا اقسام د مستحاضه درته وي ګران دې ښه بلا مسئلہ سے جو لگا اقسام د مستحاضه د مستحاضه سرور اقسام دي نو په دلیری او د نور ائمه په سرور سرور وړه ده یو مبتدئه جو څه جو لگا مبتدئه په جن وکیل کله نو غلام باجر کې چوپ نشه مبتدئ دې ته وایي چې نوې پیغله شي او نوې جاري شي او باندېږي نه بس پیغله جوړې نه چاله دې ته مبتدئ وایي حکم یې څه دی زموږ په خپل مذهب ورته بیانو نور وکړي نور به دې کې راشي ته وضاحت کوم مذهب ورته په مسله پېښ دا دومره ګران مسائل د قسم په خدای مونږه په پریشانه کې جوړي لږ دې کومه قاعده دې دا قاعده تاسو په ذهن کې راځي ان شاء الله یو پریشانی بدل ده او نو سبا غټي پریشانه دې ګولو پیدا کړی اخر دې مدارانه د ګولې خپل د هند باندې دو هغه دې ټول سیستم ګډوډ ټول هم دې جوړ کړی زموږ مذهب سره چې اکثر مدد حیض با حیض شماري باقي استحال سمعوا اكثر مدد حيض فحيض شماري باقي استحال او ايام ثلاثه ومن كده الفرق ترى امان في الميديكال او في لقب المذهب کې تمام مسائل وکړي دا په بیان روان دي دا که مثلا اکثر مدد حيض د په اعتراف ولا لفظ حيض شماري شکل استحال بیا لفظ حيض بیا شکل د قربه نشو کومه راځي نشو ولا لفظ حيض منځونه باندې لفظ چې پورا شي بیا وباله پورا نو بلل دا د کله کې دا پاتې نو بیا به استحال شي مصاعده حکم روان دي
إذا مو بالإنسان وقت سبوا دسكي نشر ودي بيدا مستعدين كل منذنا بني الوقت سبوا دسكي شر ودي كل شيء شر ودي وشبي نبيع وجا حيل شمالي كبدنا شغلية كبدنا نشبع نلس ودي بحيل شمالي نلس ودي نشبي شر ودي استحال بيش بي أنا كذا مبتدئين بحكم بيش بي ليه ما معتادة ستوي هذه خلي توجه عادة معلومة ناقا نبينا جات روان أشبا نبندي مخكن عادة معلومة إشباك ودي أو إشباك شبه بلدي خير وصبينا جات أشبا روان أشبا بندي جنا لو بس دا عادة ودي بخير شمالي باقي با استحال شمالي تفوز تبقى أهل المسائل تفوز بجدما خديم يشبينا شاري دو بندي جنا وبتوي دخل عادة مطابق فيسالة هوا مخکې چې د سعادتو په کومو ورځو کې به د خیر راته ښځو ته خپلې ورځې پورې معلومې ښه چې زما د میاشتې په درېیمه راځي تر د لسمې پورې د چا د میاشتې په لسمه راځي تر شپاړسمې پورې د چا په شلمه راځي تر د شپږویشتمې پورې ښځو ته خپلې ورځې معلومې چې څو دي درېیمه هم ورته معلومه چې د میاشتې کومې ورځې نو د خپل عادت مطابق فیصلې وکړي چې مخکې کله خیر راته فكم ورودو كي ثمر الودي أبا حيث ماري أو باقي استحال الإمام أبو يوسف بلد يولا لمجي كم حيث راقي دام عادتي مخي دينا مخي يولا الحيث راقي دام عادتي أو طرفين بجنا كم أسكم دو حيث في يوشان راقي كم أسكم في دو حيث يوشان راقي ولا مختارين امام ابو يوسف بلد يو حيدر کی ذمہ کے دیر سے نہ عادت دے اور طرفین سوئی لخلوق قلب طرفین سوئی اتوا حيدر يوم طبعا تعليم حكم سجو ايام العادت بحيث يعني اذا عادت رو دين اذا بوصل لكيو بلابي او باقي جو من الاركان والمستحالات الوقت له تسليم حكم يا رحمن ولا ابو يوسف بلد يو حيدر عادت تبارك في طرفين بلد نو حيدر دو حيدر ولا طرفين مذهب مختلفين ها يو خبره تبع حكم بريخان کله یو خدای شپږ ورځې عادت او کېره ورنه قاعده راځي دا یاد راځي ان شاء الله مشکل به دي جزئیات په ضرورو دي کله یو خدای شپږ ورځې عادت اوس په بل میاشت کې شپږ ورځې خبره وره مونږ باندې کې تاسو په فرض کې لکه شپږ ورځې زمان هنو اوس استعمال نو کوینه په لاسو پورې بدل شو پتہ لگے کہ عادت بدل بظاہر عادت بدل شو تری منظور قضا پہ نشتا لیکن کله سنا وړې دا یو له ټول څه وړې دا نو بیا اشبک ورته دوه عادت هي دې د باقي منظور قضا راو ګرځي پتہ لگے چې استحال دغه خبر دې دوه عادت سره دې بل میاش کې د ابو یوسف په یو ځای راغلي طرفین په کې ټول دې کم څه په راځي اوس په بل میاش کې په پروګرام وروړي او بللې دې کې دې شي هي نه بللې دې کې منځونه باندې کې دې شي هي نو کله څو پورې پال شو لاسو پورې سبای عادت بدل شو قضا په نشتا او کله څو نو وروړي دې بنا جواب اشباک ورته زو هذا او باقي منظور قضا ولا غير استحال داجي ما تبوي دريم متحيرات دائم قسم دا بخاصه دلته وصلاشه متحيرين الناس يمدي عادت دي ولم مرتبي خطا شوينا مدبلم مرتبي ټول مبتدی په مصیبت کې جوړ سبب ته متحيرات غير حكم مثل ناسيا دريم حكم دريم مثل والله ضرور مثل مدللا ايه ذا بحث صاحب البحر ملان البحر ما يقوم بسكتره ذا اخي دري اقسام من المتحيرين يوم متحير بالعدد شمیر دیر دې زما شپږ ورځې وکړو نور مقام تیار دي چې بیا شوال
مقام ورطيات إذا مياشة والبو وذات يرتكي بابو بوكاتو ليه متحيرة بالوقت أو المقام متحيرة بالوقت أو المقام شميريان تشبكو وذات يرتكي إذا مياشة والبو كذا شبكو نفس شروع كذا كذا دولة نفس شروع كذا وقت اللسم تاريخ شروع كذا وكما شلم داوة عدد يارتي يشبكني ومقام وقت تيرتي او دريما بلا شيشة كتبارة تيرتي هم تشمير يرتي يشبكوا هم مقام يرتي متحيرا بهما ماذا سكار قدر تيوتاري له هم وتصوات ملالي पता था जब दे भाई कमल भाई बड़ा दौरे जब उनका बाबा जी सर खड़े हो जब दे दौरे हरीश को बने नो मानिए अमान तक बुनों बेदा काफिया उदा किताब ना में करे जाने तो बाबा ने विफाक पे इम्तिहान की बला काती इजाजत अब विफाक ने मेरा ने वीडियो नरमी खोला लेकिन तो जान तक काती किसी पहला खास न बदे काती दी मुझे सी आमा तवे मेरा कमाल काती शाह मैं शाह ما ولا نور دار الحديث بالجواري دوري حالنا أنت فالشيء ما ولا كتابتنا أنا كذا المستعارية صار مدارات أغلب نور تلو ما لم تنا نور تعرف ما كافية وشجاعي تعرف بسي ما لنا أغلب نور تلو نور ليه وقت يجيك كان مسؤولي كل غصة كاتب ترى نملا واحد زماني كم الناس أبناء سيبدو الناس يخلق كان زي وكذا وإذا يخلق الناس وكما ويكون ناس تمديك يحيلون ولا مش مار ويكون ناس تمديك أو يحيلون ولا مش مار هذا نأخذ شو كان مدرسة البنات رائعة وثم مقبلة فيكتب بحروف ويش الحاصل سوق اسمه متحيرة ناسيات ولا مدلان ناسيات متحيرة دينا من طريق اسمه أكثر بالوفاق كذا سؤالنا أجمع الدول أو كذا تفصيل لي ودولي كنا نصل بنصل في ذات نمبر وآخره نقول المتحير حكم سري هو أي مسألة سوي كذا مميزة لكنا ولا مقتبس بالله الاعتبار نقول جرا کوئی د شافعي او د احمد پرې نبی نصروا یا توروا دا د خیر او د سری او د تورې نه علاوه وا استحال د مالک پرې نبی نصروا توروا زیاوا غروا قدرت دا د خیر او په قدرتي او تربت او د تربتي وا دا د استحال अभी बोला और एतबार हो गई बोला का कैसे एतबार न हो नमो कसक او कलानी पर नजर न बनो यो के नसरा और कला जलेदा और कला शकीदा और कला क्या बकरीम क्या मुसर शरीक न बदीते अशाफी अहमद दाउन एतबार की तौर असरा तहर बाकी इस्तेहाल मालिक असरों से मरहल बाकी इस्तेहाल او کله تمیز به لون نو داږي په بیا وسکی او زموږ په اعتبار نه ورکو نو وایو په صاحب د بحر حواله ورکو غالب ګمان دی په غالب ګمان دی فیصله غالب ګمان کې مصور برابر شو مثلا هر استعمال استثناء او غالب ګمان چې کله په استحاق برابر کې دی نو په دماغ کې تصمیم ده نو په غالب ګمان دی فیصله समय में मौलाना से होगा गालिब न बराबर है न खुदा वाले गालिब बिल्कुल न बराबरेगी तो या बे या शक व दुखूल की या बखुरूज की अल्लाह शक बचा के जमा दाखिल हुई इधर से पदेर व जमा खैर दाखिल ये से पदेर दाखिल होगा ना तो तरसूख पूरी दुखूल के शक की तरसूख पूरी दुखूल की शकी नवुज़ूल कुल सलात नबी लफ्ज़ शकी बचा के बदुखूल के नवुज़ू तकाल कुल नवुज़ूल कुल सलात की तरसूल के गालिब गुमान की पैदा शवे ताहर
او کشکی په خروج کې و شکی پچا کې په خروج کې نو بیا بهر مانځل غسل کې مثال د کوم خیر دی کشکی په خروج کې نو هر مانځل به غسل کې تاسو چې غالب ګمان د خیر د وته دی راځي دا قاعده یا ساتلو د پرېوګ کړیا کشکی پچا کې ودخول کې سبا کوي هر وخت تمامه مراد وخت هر وخت سبا او دسته تاسو چې غالب ګمان یا یقین نه راغلي چې خیر ساتي او کشکی په خروج کې سبا کوي غسل بکې د هر وخت سبا تاسو چې غالب ګمان یا یقین نه راغلي چې خیر جوړ دی مثلا متحيره بالعدد کې روان متحيره بالعدد کې روان متحيره بالعدد کې نسوي وقام وضيات الدميان في قلوبه بدما حضرات مقابل بنيان يا دميان في بلا سمرات يا مدول سما يا في ذات سما يا فرا سما ده حوالي وال كتاب تاسالش ومدته يرلا شبكوا دي قرا وقام او وقت وضيات الدميان في الوقت ده يرلا مدا اذا بدما في دروازه شبكوا وقاتو لومبه دریر وځي خو یقین د خیر دې کنه یا لومبه دریر وځي څه دي خو یقین دې خیر دریر وځي وی دونه کامل نه کوي د خپل مدد ده زموږ باندې لومبه یقین څه دي دریر دا دریر وځي خو خیر شو مونږ باندې دریر وځي پسې شک دي چې آیا زمانه په سرورما هیڅ پاتې ده د پینځم کپشپګم کپوګم کپاتم کپنهم کپلسم نو هر وخت دبا غسل دی دغه شکی په خروج دی تاسو چې غالب ګمان راشي د پینځم غالب ګمان راځي پینځم شکی دی غالب ګمان یا پشپګم غالب ګمان راځي یا پوګم غالب ګمان راځي نو هر وخت دبا غسل کوي مند کوي ولاسو نفس خو یقین دی چې حیث نشته یا اوه لاسو نفس خو دې یقین دی چې حیث نشته نو لاسو نفس به ولا به غسل بیا خپل عام د مستحاله پروګرامي لاسو پسې بیا سجلو کې مولانا صاحب هر وخت سره ورشي بیا درته وایي دا متحيره بالعدد تاسبوي سجل بکای مقامیات جون به وضع نو روبه دریر ولا په یقین د خیر دی کنه روبه دریر ولا په ودا مون نه کوي دریر ولا شپون پس ضرور باندې جوړ کېږي نو به شک دې دا خیر جو کنه استحال دی نو هغه کولې چې تاسو یې غالي ګومان دی راځي د خیر د ختمېدو هر وخت څنګه مسر کې د خروج کې شک او چې تاسو یې غالي ګومان راځي نو بس بیا په مستحاله څه هر وخت څه ودسته او لاسو کول لپس په یقین دي چې اوس مستحاله ده نو لاسو لپس په بیا ولامي کبسه او هر وخت تبع او دسته دا چا حکم دی مولانا صاحب دا هغه چا متحيره بالعدد والبراش متحيره بالزمان مثلا دې عادت په یاد دي تماش پکړه دي ورځي ومقام تیار دی لکه پوهېږي په خبره دې ته خپل څه یاد دی عدد یاد دی څو شپږ یاد کوي شپږ دی او مقام دې سره تیار دی نو دا اول ورځ نه چې شروع شو نو وضو لوقت کل صلات باندې ولې شک په دخول کې دی کنه شک په دخول کې کله داخلي ده ولې یاد دی ورته شک پچا کې دی لکه په دخول کې شک په دخول کې شرف دا ولې نماز حیث وی کنه په دخول کې شک کی صبر کوي وضو لوقت کل صلات باندې نو دا شپږ ورځې پورې به وضو لوقت کل صلات کوي ځکه دخول کې شک دی او شپږ نه پسې پچا کې شک دی په خروج کې ځکه ولې خو یاد نه شپږ وي او پته نشته چې آیا دا ولې وي کنه وي نو بیا د شپږ نه پس بس کوي مولانا سي غسل در زو پورې لاسونه هغه ته مقام یې دی چې دا د روبه نشپږو پورې
کله دوی مې نه وو پورې کله درې مې نه هو پورې کله څلور مې نه لاسو پورې کله پنځه مې نه یو لاسو پورې کله شپږ نه دولسو پورې نو پسې سلیری شروع دې بدا بیا څه کوي غسل لوقت كل صلاة إذا كنا بيا ولينا نبي شوية تمام خبر هو نرسله ترى دي تروى يالي اللي يشبك دي مقامي اللي يشبك ده مياه تكمل ولا يبي نقدر نبير ولا نمسكه شك بدخول كده نوزول وقت كل صلاة مكاي شبك وادي بس بيا شك بجاك شو او روزانه شك ترميات ختمه دو پوري نو غسل لوقت كل صلاة مكاي اوس په پیښه کړه نو چې سړی په خط کې شپږه او سړی د میاش نو بیا شک پټا کې راغی په دخول کې نو بیا وسه کوي بیا به غسل لكل وضوء لكل صلاة هذا طريقه شوا او چې متحیر به امام وي بعد اوسه کې لري نو دیواله د وخت یادې دروازه یې نو لومبه د میاش لومبه درې ورځې وسه کوي وضوء لكل صلاة دميان کې لومبه درې وسه کوي لکه وضوء لکه شکی په دخول کې او وی شروع دی بیا څه کوي غسل لکه هر وخت کې شک پچا کې دی لکه ور میری دی مقام دی او عدد میری غسل لكل صلاة کوي اوس به څه کوي دا بیا راته وایي به په دا قانون کې شک په دخول کې نو وضوء لكل صلاة شک پچا کې او خروج کې غسل لوقت كل صلاة مبين راځي جمع بالتفصيل در تقوما مميزة سچيري مالك سے فريد اعتبار تمیز داري فقط عادتنا مالك سے عادت کا نقول بس کوئی عادت کا جس اعتبار نشتا مالك سے ہوئی بس بين الاعتبار ده مسارون قسم بينا كده فقد حيث وباقي الاستحاب زمون فريد اعتبار عادت الذي فقط تميز اس اعتبار نورتو فدا معتاده وعادت تغيير جموي قوم دليل اعتبار يا خدایا تمہارا طالبان قبولیان کے اور حائدی کی نا روز خیر کا مسئلہ ہوئے گے انا جگہ حائدی یعنی خدم الاول کی حائدی خدم الاول لیکن میں خدم حید نہ دلانے بشی نہیں نا ذکر میں تھا وإذا كنا خدي حيث نلا دي بيكون ولده شاب شبي جوكري ذكاره ودي أو دي حيث نلا دي بيقول له خاطر من الغير تمام ده تصور ده ما في تانجي ملاي في تانجي هذا إذا أمي كيله جولي أو نكار كي أو بڑھے بلاس کی نیولی أو ستر کی راجو پوری کری أو شروع ماتے سوچی پوری کری ہمارے ذات رشتے کی پوری کری جنا اور آخر وقت جب اس کے کیے لو نقي اعتبار نقول عادة هي ولا دي مسائل من التوي أو ده الشافعي أو ده أحمد فلست مميزة ما تقولنا ده الشافعي فلست سوا لك مخكنا وتقبل أوراق معلومه إذا ما خيس كده عقلات داخل فلست ولا يقول ده مميزة ده مخكي وده شيء تقبل أوراق معلوم ده شافعي وأحمد وي نو او اوس د تمیز یې شوی دی سور کو او کسور کو کوئی کنه کدا ممیزه وا خص نه کدا ممیزه وا عادت دی ورته ورګه اوسته وکړه کوم ممیزه وا عادت یاد دی وکړه نه تمه وای تمیز په تماشا کې زما په حیث کې سره وینا یا په حیث کې مسؤل نه ده ممیزه ده او عادت یاد دی او ورته یې دی د مالک سره مرګ نه پېښه په خبره کیا سره مرګ دی مالک سره مرګ دی او کوم ممیزه وا او معتاده وا نه دې وته نه سره دا د ورستو دا د پېښه
کشرط دا مونتا ممیزه وا چې وته یار کې زما وینه بدارات تا اپی خطوه دونه مولیا نو که عادت وته یاد نو دواړه چا سره مرګري دي مالک سره آی خدایا عادت وته یاد نو دواړه چا سره مرګري دي مالک سره او که عادت درنه یو که عادت وته یاد او معتاده او ممیزه وا نو بیا بسوکو بیا احمد ابن حنبل چا سره دی مالک سره دی او شافعی سره دی نبی شیخ خبر کدی ممیزه د تمیز باللون وو صبرتو تمیز باللون ممتازه دا ممیزه دا اوس عادت دی یو عادت سو نو دواړه چا سره مرګري دي د مالک سره او کچر دی ممیزه او معتاده ممیزه د تمیز معتبر دی او عادت معتبر دی نو شافعی د دې وتما شافعی د مالک سره د احمد بن سره دی شافعی چا سره دی مالک سره هغه تمیز اعتبار ورکا احمد بنا عادت له اعتبار ورکا نو په دې خبره یو د بیا د بشرط ممیزه بل بنا ورته معلومه او عادت نشو یو نو دواړه چا سره مرګري دي مالک سره تمیز بل اعتبار او که ممیزان وا او معتادان وا نو شافعی چا سره مرګري دي مالک سره تمیز اعتبار ورته احمد چا سره مرګري دي هم سره اعتبار مرګري تاسو کو داوی په ابو داود کې یو حدیث دی د فاطمه بنت ابي حبيب سره نوکا ابو داود کې یو حدیث د فاطمه بنت ابي حبيب وفيه لفظ لك وقت في مختصره وفيه عليك ذلك اذا كان دم الحيض فانه دم اسود اذا كان دم الحيض فانه دم اسود يعرف ابو داود كده اذا كان دم الحيض فانه دم اسود يعرف داغي متعدد جوابونه دي یو خدای چې مختلف دی ابو داود خپل دي هم مختلف دی ابو داود خپل دي ویمدا داغي کومه ټول راغلي دي دا په استدلال شافعي وخت په دې دا سره دا کومه او مالک په ضرور دا کومه نو یو ابو داود ذکر چې حدیث مختلف دی ور ابو داود ته تکرار دي دي بابو ظهر الى ظهر او ظهر الى ظهر بابو ولې درای دا ودی وی تکرار دی ابو داود نو خلاصه دا کلام ته چې ما ابو داود دا حدیث مختلف جوړ کړی بل استدلال دې تام درې چې ټول راغلی دا کافي چې په سره دا نه او مالک ضرور دا کومه نه راوځي او دا حدیث ډېر نو هغه حدیث عائشہ ایمان د وخت وی لا يعني حتى يرين القصه البيضاء يعني او حديث باب من حجه الفاتحه هذا حجه او ده بل باب يوجد متعارض تتوضا لكل ذلك حجه يو عليه روايه لا يعني من ترتوي تمام حجه الذي حديث باب الحجه او دروس حديث باب امم ده حجه ويجي فقط نعم صاروخ ولدين كل براء حكم ده مصدر عليه الذي تباشر ذكر ذوي خير جزء لو يجعل الضوء خبر ان كذا لما مريض تتوضا لوقت كل صلاه الجمعه لما مريض تتوضا لوقت كل صلاه لما مريض الوقت توضا استيقاظ بلغ وقت بفرض الكل نفل الكل سنن الكل اذا الوقت ضاع تشافي سے مجلس تتوضا لكل فريضه وتوابعها تتوضا لكل فريضه سمعت فرض بديل كما سمعين له فرض بديل توابع ما كنا ندرس توابع ما كنا ندرس او كذب فرض قضاء كن بها ولو دس ده فرض قضاء يكون بها مسكي ولو دس تشافي ويجمعت القرآن تشافي زي حديث والله عمل ذلك حديث تتوضا لكل صلاتين وهكذا إذا الصلاة تساهل فريضة وتوابعها او د مالک او د احمد فريض هر وخت دا او داس واجب دي
हमारे को दाखलत नहीं हर वक्त तबादस वाजिब और हर मुल्क दस मुस्तहब है और बिया करता हूं मशावर हुक्म मुस्तहब है जो तब फरीज बांधे ततवज़्ज़उ वफ़ा इतने क़ज़ा सुनन नवाफिल टोट पुलिस भी टोट पुलिस और शाफी से फरीज बांधे और दस से कुल फरीदते तवाबेदा ने कभी तरफुरत मुतबली और दाखिल मालिक फरीज बांधे हर वक्त दस वाजिब और हर मंजिला मुस्तहब है याद रखना मुस्तहब है और सौरी फरीज बांधे हर उज़्र और दस वाजिब करना पड़े तो नहीं तो साल तुम्हारा फरीज तुरंत रमजान लाओ दस के तो फर्द रमजान लगे तो दो रमजान लगे तो करना पड़ के अज़ान लगे सौरी से वही कहा ततवज़्ज़उ लिकुल्ल सलातिन फरज़ी औका नफली और रबीआ को राई के इमाम मालिक उस्ताद ने आपको किताब के इस्तिहाद 10 नमाज़ तब इस्तिहाद 10 नमाज़ तो बस वक्त से के इलाज वक्तुन के तरफों दे और नवाफिल नहीं लांगरे नौ 10 से बाकी बात करे जो द प्यार तवे मान जब पलिसिंग का जो ले वक्त कुल फलाते तमालिक फरीज बांधे तशाफी फरीज बांधे लिकुल फरीदत मुतवाबिहा तमालिक औदा अहमद फरीज बांधे हर वक्त फरज है और हर मंजिला मुस्तहब है बल में सोरी तो क्या सोरी फरीज बांधे हर मंजिला का फरज भी नफल वाजिब से सुन्नत भी और अबिया को फरीज बांधे मोना नाक़िस नहीं है वुज़ू तब इस्तिहाब और जो वाला खबर ना وزمن من دولة مسلماني وبرتقيها نقدر فهم بخروج دوقات ناقص شباب أهم خبر نقدر فهم سجين ناقص دي خروج دوقات أبو يوسف فني الدخول دي نقدر فهم سجين خروج أو أبو يوسف سوي ضربة بيتوارد سمانا دخيلة كسروي Wajar Rasul gimana ulah saat pada Rasul nur mutiara di bawah hawa mana ada nada Rasul dan terapkan manis di dua orang atau Allah semua उसके शराब की बराबर Rasul Nabi Yusuf peninta iman dalam hati jemas peminta ini wakat tak ada terkadang Muhammad wakat और तो पर पर इस बात से जो अखबार में तो दस मार हां ना हलस बजे और दस ना लस बजे और दस को मतलब तरफेन और पुलिस बांधे बात मस्जिद पे पुलिस के वाले बुरुज ने तेरा अल्लाह को वक्त मुमालम या खुदा है पाका और इमाम मोहम्मद इमाम यूसुफ पुलिस बांधे मार पे लगा तो खुदा है और तो पर पर जब मार को लगा बुरुज को दुआ में प्यार मस्जिद तरफेन और पुलिस से और दस समाती अब यूसुफ पुलिस बांधे والدخول وذكر بالبادي والدوار قل بمشي كنا بس نم حديث فاطمه dari dalail wajh rasani fatimah fa hidayah ke mista au pa mawlid ibn qudamah ke mista tatawazzaqu fihi nafadwa mukhtasar qoma tatawazzaqu li waqti kulli salati kama tatawazzaqu li waqti kulli salati zaman tadi tatawazzaqu li waqti kulli salati और इमाम अबू हनीफा योगल रिवायत है शरह मुख्तसर तहावी के शरह मुख्तसर तहावी के शरह मुख्तसर तहावी के सनद नवे इमाम से नकल किया है शाब इब्न उरवा अन अली عن جابر بن عروة عن أبيه عن عائشة دون الاتصالات إمام دري راميان هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش أغيث سوي في توزني لوقت كل صلاة توزني لوقت كل صلاة
Sabab matiar ke ukur mafhum dalam kita dalam mudewema. Sabab matiar mafhasiat ke ada dalam mustahadi dan penggambar dalam pertemanan itu. Sabab sabab memang sudah hari dua yang kami bahwa mutlak memang kali al mustahad. Wabini tak kemudian sabab tak tayamu wajib serewati hadis junub ومستحاض والاستحام. حدثنا هناد يحيى وكيع بن الجراح يحيى عبد بن سليمان يحيى ابو معاويه عن هشام بن عروه عن ابي عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت عائشه وجاءت على فاطمه بنت ابي حبيب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني امراه مستحاض نم استحاض لي فلا اظهر نباكيهم مدة مديدة خير لها apa ada wala tamun freedom. Jadi मतलब दाव कि हुक्म दा इस्तिहादे और दा हैद बयगी और मतलब ये दाव कि दा हैद बिना मुब्तला jadi मतलब दाव कि दा क्या बिना मुब्तला दा हैद न हुक्म बदा हैद और jadi मतलब दाव कि हैद और इस्तिहाद बयगी दा मतलब قال لا تدعي نبا فريدي انما ذلك عرق दा راجد है दम عرق मजाक मुقद्दर का انما ذلك عرق है दम عرق انقطع خير لها और माना दोनों की दरी रिवायत है और हसन नहीं कर बजेगे बच्चे के दाइन बिहार है और बच्चे के रब तो मेरे शैतान ने मार को तदबीर देता होगा وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة إلى حيض المتوجيش فدعي الصلاة منذ فريدها وإذا أقبلت أو كحيض شاكي فاغسلي عن الكتاب بنبوه الله وصلي فبل رواية إلى مسلم وقت تسليمي لكن حيض لا تفوز البخامة خارج معنا وإجمالا وديك وقت تسليمي أنت مسلم رواية تشتاق فإذا أقبلت فاغسلي عن الكتاب بنبوه وقت تسليمي وصلي قال ابو معاذ في حديثه وقال توضئي لكل صلاه ولا لا جاء مستدل توضئي لكل صلاه ظاهر السر سفيان الثوري ده الشافعي واحمد بن ولا كان كل صلاه ما تدري قال الشافعي نه ابي كل صلاه نه وكل فريضه نه استدلال بالتام نه اغي کوئی سنن وسلام كل شيء توابع كل شيء حديث مقدار في هر منتقى وفرض كسناني یا لکه کوئی کې او د شافعي او د شافعي او د احمد او د مالک لکه هغه کوی چې د هر ماده لپاره مستحب دی نو موږ سره مرګري دي حتی چې اخراج یو دا وخت هغه پورې کاوه نو حدیث سم سره معلوم شوی یو خدا سي مسائل د استاد ته موږ کولی شي دوی فاطمه مستحاده او د دې ګمان تر چې حکم د حید او استحاده یو دی په دې زمانه مشفا یو سبب یې راځي او بنت سماعي مشفى شكلها عادت بعد بنا دي ولا اذا اقبلت الحيضه في عمر مبارك وجاء بعد بنا وقال رنگي متى نكب اذا رنگي بيا حيض مالو كذا رنگي استحاض مالا وجاء بعد بنا وقال بعد هذا من مستدل او حتى يتوضا لكل صلاه كيف مضاف قدر كو جاء نور رواه التعارض والتفريقا لوقت كل صلاه وفي باب حنو بن سلمة ما سوى البخاري نقول كده ما سوى البخاري نقول كده قال ابو سعد الدعاء حديث صلاه الصحيح وقول غير واحد من العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وابي يقول سفيان الثوري ومالك ومبارك والشافعي بمستحاضه اذا جاءت ايام اقرائها تحيزونه ويغتسل اولى بكل اغتسلت ودي كم مسلم دشتا وتوضأت لكل صلاه ثم مطلق رواه نور توضأت لكل صلاه की तफसील होगा बाब ما جاء قبل ما ان شاء الله سبعه التوبه قبل التوبه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين